بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن د غربت په باره کې تاسو ته یو میسج در کوم. امید درم نه کوم چې دا ویډیو تاسو خوښ شي او که خوښ هم شوه نو مخکې نورو خلکو سره لازم د الله د رضا دپاره شیر کې. ملګرو په یو دیاړۍ کې په 800 روپۍ باندې غوړي چینی او دا هر یو شیز نه برابرېږي. نو دا خلک به څه کوي؟ دونه تنګ دي چې خیر غوښتو ته خلک جوړ شوي دي او څوک چاله خیر هم نشي ورکولی، ولې چې هغه څوک ورکولو والا دي هغه پخپله د خدای تعالی په کیران دي، نو څوک چاله به څه ورکړي. ملګرو دا ملګری مې راغلی دی، راځئ چې د سره هم یو څو خبرې د دې غربت په دې باره کې وکړو. السلام علیکم شوکت اروره. شوکت اروره دا نن نه تقریبا یو 15 کاله مخکې خوشحاله وې، که اوس خوشحاله یې؟ یاره مخکې خوشحاله په دې چې هر شی ارزان، اوس خو اسمان سره خبرې کوي. یار یو شی ګران دی، غریب سړی 800 900 روپۍ دیړي وایي، په هغې توړه وایي، که غوړي وایي، که چیني وایي، څه وکړي؟ که بچو له نغدې وایي داسې بیماري راځي. یار یو شی راځي دیړي مار سړی پکې خپله دیړي نشي پوره کولی، بچي نشي پوره کولی. داسې حال کې به خلک څه وکړي چې کوم یو کیني چې ارزان به شي، هر یو شی ګران شي، نور هم دوباره ګران شي. نور نه پوهېږو چې دې سره به کېږي دا حالات به څه کوي. دغه څه وایي چې دا غریبانان خلک به څه کوي؟ دا خو به د لږو تنو نه مړه شي. دونه قرضداري شو خلک چې د یو دوکاندار 40,000 او 50,000 روپۍ قرضداري شي، نو دا به څه کېږي آخر یار؟ په دیاړو که خلاصېږي نه، دا به اسمان نه چې راکوځي هغه به خوري، که څنګه به کوي. دا غریبانان خو دونه هر یو شي قرضدار دي، که د غوړو دي، که د مسالې دي، که د چینو دي. هلته په دیاړو باندې کورونه یې کرۍ دي، کرۍ پوره کړي، بیل پوره کړي، بیلونه مو پسې هغه بیلونه راشي غریبانان